جمعې د ورځې نه به دا وظیفه شروع کوي انشاءالله. 4 جمعې به لا راغلې نه چې الله جل شانه به ستاسو مسله حل کړې وي، خو هغه وظیفه د څنګه به کوو، طریقې څنګه او په څه ټایم کې به کوو. دا ډیره مهمه وظیفه ده. دا خپله باندې هم وکړئ او د نورو ملګرو سره هم لازمي شیر کړئ. دا د سوره یاسین ختم دی. دا به تاسو اوس کوئ څنګه، طریقې څنګه او په څه ټایم کې به کوئ. د هغې نه مخکې یو خبره کول غواړم، د چا چې هم څه قسمه مسله وي، څه ضرورت وي، څه حاجت وي، یا مثال په طور رشتو کې مسله وي، کور کې ټینشنونه وي، یا بې اتفاقۍ وي او غواړي چې دغه بې اتفاقي هغه زمونږ ختمه شي، تاسو موږ سره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ. 0370 058 0414 په دې نمبر تاسو رابطه کولی شئ. انشاءالله قرآني علاج به کوو، الله جل شانه به ستاسو مسله حل کوي. راځم خپلې خبرې له د سوره یاسین ختم دی. دا به تاسو د ماسخوتن د لمونځ نه بعد صرف 7 پیرې سوره یاسین وایئ. د هغې نه پس چې کله له کن فیکون ته ورسئ، د هغې په منځ کې به ځان له دعا وغواړئ، رب کریمه زما دا حاجت دی، دا ضرورت دی، دا مسله مې ده، الله ته پیش که راشه. ما او تا خو په بندګانو پسې منډې وو، ځکه زما او ستا هغه مسلې الله نه حل کوي. نو څه به کوو؟ ما او تا به د بندګانو نه توکل نه کوو، په بندګانو به بروسه نه کوو. داسې زمونږ توکل به په الله وي، زمونږ بروسه زمونږ اعتماد به په الله وي. نو هر څه الله ته پرېږدئ، ژوند به هم د سکون وي، هر څه الله ته پرېږدئ، هره معامله به د الله سموي. بعضې نیم کس کوم تکالیف وي که نه وایي قاري صاحب زما زه ډېرې دعاګانې کوم، ډېرې وظیفې مې وکړې، ډېر حاجتونه او ضرورتونه مې دي او ډېرې دعاګانې کوم، خو زما دعا نه قبلېږي. کله کله پکې د الله نه ګیلمن هم شي دا خلک. ما تکالیف وي قاري صاحب دعا کومه قبلېږي نه، څه وکړم لکه چا ته چغې ووهمه. دومره خلک هغه چې کوم دی ټینشنې شوي دي. نو نه جي نه، توکل په الله پکار دی او الله چې کله یو کار نه کوي په دې کې به ستا دپاره خیر وي، په دې به خفه کېږي هم نه. چې کله ستا په یو څیز کې خیر وي الله به هغه کوي، ځکه چې الله ما او تا سره د اویو میندو نه سیوا مینه کوي. د تاسو ماته ووایي چې زموږ په کور کې کومه مور ده، کومه مبارکه مور ده، او زما او ستا په یو څیز کې نقصان یې زما مور هغه زموږ د موریانې موږ له خوښوي نه، الله موږ سره د اویو میندو نه سیوا مینه کوي، نو هغه به یې موږ له څه خوښ کړي. نو مه خفه کېږئ، د الله نه به ګیله نه کوو، الله ته به جاړو چې رب کریمه زما دپاره پکې خیر پیدا کړي. د دې سوال خو کولی شو که نه؟ نو انشاءالله بیا به زموږ مسلې الله حل کړي. نو چې کله دې په دغه له کن فیکون کې خپل حاجتونه او ضرورتونه الله ته بیان کړه، امید دره به ساتم 4 هفتې مې درکړې که نه، مثال 4 جمعې 3 جمعو پورې دا عمل وکړه، ستا به الله جل شانه معامله حل کړي، چې څه مسله دی نو الله به حل کړي. نو ډېر مجرب عمل دی، خپله باندې مو کوي، د نورو ملګرو سره هم لازمي شریک کړئ. والسلام، ډېره مننه. الله مو راته ښه د وفات ساته.